شلمه سپاره آیت نمبر شپږ پنځوستم. دلایل بیان شو. ترغیب چې دی نو هغه قرآن مجید ته ملو شو. تفصیلی واقعه د موسی علیه السلام بیان شو. د دې لپاره چې دا خلق بس عبرت واخلي او دی به ومني. باوجود د هغې نه هغوی انکار کو نه منله. نو نبی علیہ السلام چې دی نو د هغه زړه ته به خفګان رسېده چې بیان دومره واضح وشو بیا هم دا خلک نه مني. داعي چې د هغه په زړه کې چې اخلاص وي او د هغه په زړه کې دا وي چې یاره دا خلک هغه سمې لارې ته راشي او هغه بیان کوي د زړه د ویښې کوي په هره طریقه باندې کوي او خلق نه مني نو دا هغه زړه ته خفګان رسي یا خفه کېږي. نو د آیت کریمه کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته تسلی ورکوي او ورسره ته نفي د تصرف هم کوي چې واکدار او اختیارمن ته نه وي. واکدار او اختیارمن یو الله تعالی دی. څه چې هم په دې دنیا کې کېږي نو دا الله تعالی کوي. انک لا تهدی من احببت، ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې ستا خوښوي. ستا زړه غواړي د ظاهري څه وجو نه د دنیاوي څه وجو نه ته وایې چې یاره دا سړی چې ایمان راوړي، خدمت یې ستا زیات کړي، تعلق د رشتې تا سره دی یا بله داسې څه وجه ده تعلق دی ته وایې چې یاره دا ایمان راوړي، زړه دې غواړي. یا اسی د یو عام کس په باره کې هیڅ قسمه تعلق نشته او ته یې چې ایمان دې راوړي نو انک لا تهدی، ته هدایت کولی نشي. د هغه دې زړه ته دا ایمان ته ننستی نشي. ستا کار سره ستا کار بیان دی وکړه بس خبره ختم. اوس هغه ایمان ته راوستل هغه مؤمن کېدل دا د الله تعالی اختیار دی او دا الله کوي. انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، لیکن الله تعالی ہدایت کوي من یشاء او چاته چې خوښ شي. دې ځای کې ذهن ته خبره راځي چې هدایت ورته الله تعالی کوي. دا الله تعالی د هدایت نه کولو نه چې الله ته هدایت نه کوي نو څوک ته هدایت کولی نشي نو چې دا کافر مړ شي نو سزا ولې ورکوي؟ لاره خو ته نه ده خولې که نه، ایمان یې ورته نه نصیب کړی نو څنګه وله سزا ورکوي؟ اصل کې وجه دا ده ټیک ده هدایت کوونکی الله تعالی دی، سمې لارې ته راوستونکی الله تعالی دی، خو په دې کې څه اسباب او څه کارونه هغه د دې بنده دخلوي. لکه په مثال باندې تاسو پوهیږم سینه خرابېږي، مری خرابېږي، زکام لګي نو بیماری راوستونکی خو الله تعالی دی، خو څه اسباب او څه کارونه داسې چې هغه بنده وکړي نو د هغې د وجې نه داسې وشي. لکه ګرم چې دی نه کباب وخوړل یخې اوبه ورپسې وڅښلې مری به خرابېږي، سینه به خرابېږي. اوس خرابه الله کړه خو سبب خو له ده برابر که که نه. دغه شانتې دا ایمان هم دی. د چا په دې زړه کې چې انابت او د هغه په زړه کې دا شي وي چې یاره زه ایمان قبول کړم ماته چې نو چېرته سمه لار نیغه لار چې نه هغه میلو شي نو د هغه دپاره داسې یو سبب الله جوړ کړي چې هغه ظاهر کې د ایمان وجه جوړېدی نشي او د هغه د ایمان سبب جوړ شي هغه ایمان. یو ځای کې مې کتلي یو کافر هغه له چې دی نو مسلمانانو سره تعلق هغوی وله روټۍ وکړه پروګرام یو هغه راغی چې کېناسته دی چاول پخ کړي و نری روجې پخ کړی وې د هغې ډونګې نه چې سر لرې کړ هغه بوی په هغه باندې ورغی. هغه بوی ډېر عجیبه و ډېر ترسکون و. مسلمانان دومره ښکلي ښکلي خوراکونه کوي ته وګوره دې بوی ته هغه بوی د هغه سبب جوړ شي هغه ایمان قبول کړي. اوس دې ته وګوره نو روجې لیدل او روجې چې نه د هغې هغه بوی راتلل
خو دغه سړي کې به انابت وو چې انابت نو د هغې د وجې نه ورته الله تعالی ایمان نصیب کړو. دا آیت د دې په باره کې علما وایي چې دا د ابو طالب په باره کې راغلی. ابو طالب ته چې کله د مرګ وخت راغی، ابو جهل هم راغلی دی، د هغه ملګري هم راغلي دي، نبي علیه السلام راغی، هغوی ناست دي. ابو طالب ته نبی علیه السلام وایي کاکا ما ته چې دی نو کلمه ووایه چې زه یې واورم، زه به ستا لپاره په آخرت کې شفاعت کوم. ځکه ابو طالب د نبی علیه السلام ډېر زیات خدمت کړی په ژوند باندې. د هغه په ژوند باندې کافرانو نبی علیه السلام ته تکلیف نشو رسولی، ضرر نشو رسولی. چې هغه وفات شو نو د هغه وفات کال ته عام الحزن وی، کال د غم. غمونه چې نرال، خدیجه رضی الله تعالی عنها وفات شو، ابو طالب هم وفات شو. ابو طالب بار مرسته کوله او خدیجه رضی الله تعالی عنها به کور کې تسلی ورکوله. دومره خدمت یې د نبی علیه السلام کړی. نبی علیه السلام ورته ته ما ته ووایه زه به درله په دربار د الله کې سفارش کوم. ابو جهل ورته خوس په آخر کې د عبدالمطلب دین پرېږدی. نبی علیه السلام بیا ووایي، هغوی ورته بیا دغه خبره وکړه. نبی علیه السلام بار بار خپله خبره کوي، هغوی چې نو ورته خپله کوي. سا وځي او په دغه ټیم کې ابو طالب وایي زه چې دی نو په دین د عبدالمطلب باندې وړم، په دین د عبدالمطلب باندې لاړ. کافر د دنیا نه لاړ. صحابه تپوس کوي د نبی علیه السلام نه دا خدمت به ورته څه فایده ورکړي. نبی علیه السلام یا اوسنه څه خو به ورکړي. د ټولو نه کم عذاب به ابو طالب ته میلاویږي. هغه څه دی؟ هغه دا دی چې په خپو کې به د اور پڼې لګېدلې وي او د هغې نه به چې د ده مازغه یې شي. دومره به ته ووي د هغې چې مازغه به بره چې نو په سر کې یې شي. نبی علیه السلام غوښته چې ابو طالب هغه هدایت باندې شي او ایمان قبول کړي. په الله چې نه غوښته هدایت میلاو نه شو. اوس دلته ګوره دې ځای کې ابو طالب ته دا ایمان ولې نه نصیب کېږي؟ دا اوس وجه باندې ځان پوه کړه، دا ایمان ولې نه نصیب کېږي؟ وجه دا وه چې ابو طالب د مخلوق لحاظ کو او د خالق یې نه کو. دا لحاظ یې کو چې مخلوق خفه نه شي، ابو جهل خفه نه شي، دا بل خفه نه شي، دا بل خفه نه شي. د هغوی لحاظ یې کو. خیر دی چې نه الله خفه شي. د هغه مخلوق د لحاظ کولو د وجې نه هغه چې نو لاړه ګمراه د دنیا نه لاړه. دې کې اشاره ده موتا ته په دین کې د مخلوق لحاظ مه کوه. لحاظ چې نو د الله تعالی وکړه. دا ژوند چې تیری دا څو ورځې ژوند دی، حساب کتاب موتا سره مخلوق نه کوي، موتا سره به حساب کتاب الله تعالی کوي. په دې 10 کاله او 20 کاله او 40 کاله ژوند کې یو سړی زمانه خفه شو خو ژوند تیر شو کنه، خبره ختم شو. خو چې الله تعالی راضي دی جنت ته ولاړ شم، د هغه نه الله تعالی راضي و هغه هم جنت ته لاړ شي. دغه دواړه کسان چې دنیا کې د یو بل نه خفه وو د هغوی د زړونو نه به الله تعالی هغه کینې وباسي، هلته بیا مینه محبت. نو ولې دا لږ غوندې ژوند دا چې نو هغه اوږد ژوند پې خرابې او دا لږ غوندې ژوند چې نه ښایسته کوي. د دې د وجې نه انسان چې نو په غلطو سلطو روانېږي چې د مخلوق لحاظ کوي. وهو اعلم بالمهتدین، او دا الله ښه پوهېږي بالمهتدین چې نو په هدایت موندونکو باندې. انک لا تهدی، یقینا ته هدایت نشي کولی من احببت هغه چاته احببت چې ستا خوښوي، ولکن الله لیکن الله پاک یهدی هدایت کوي من یشاء چاته چې خوښه شي. وهو اعلم، دا الله ښه پوهېږي بالمهتدین په هدایت موندونکو باندې.